قمقل دي خره دي خره دي یخرو لکه تاسو کې دونه احساس نشته، تاسو کې دونه شرم او حیا نشته چې تاسو به د بختي رحمان باندې خپل خویندې میندې په دې طریقه باندې وکنځلې چې داسې کنځل خو نه چا کړي دي، نه به یې څوک وکړي. را روان وخت کې به د بختي رحمان دا ریکارډ هېڅوک مات نه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه په یوټیوب چینل باندې خوش آمدید. او دا سپین ږیری خو به پیژنئ، بختي رحمان. ما ډېر وخت نه ما غوښته چې یار ما زه په دې موضوع باندې 2-3 خبرې وکړم، د خپل له طرفه یو میسج ریکارډ کړم. بهرحال دا د پښتنو هغه مشین دی چې دی نه خرابېږي او نه بجلي غواړي، نه چارجنګ غواړي او نه پکې څه بل څه پرزه خرابېږي او نه پیسې غواړي. په غیر د پیسو نه، په غیر د بجلۍ نه او په غیر د چارج نه دا مشین چې دی نو پښتنو ته بې دریغه کنځل کوي. داسې کنځل کوي چې داسې کنځل ما په خپل پوره ژوند کې نه اورېدلي وو او نه مې چېرته داسې قسمه کنځل کتلي وو. فیسبوک د دې نه ډک دی، که ټیک ټاک ته ځي هغه د دې نه ډک دی. حق به سړی حیران شي چې یاره دونه ښکلې ږیره، دونه ښکلی شخصیت او د هغه دا نومونه کنځل چې ته به حیران شي. د ټولو پښتنو زیاتره خلکو چې کوم ټیک ټاک کې ګیمینګ کوي یا ځان فیمس کول غواړي نو هغه بختي رحمان له صرف یو اشاره پکار ده. زمونږ هغه خویندې یا زمونږ هغه میندې کومې چې ډېرې زیاتې حیادارې وي او کوم چې په حیا باندې خپل کورونو کې ناستې دي او ما او تا له دعاګانې غواړي، هغه خویندې او هغه میندې جناب بختي رحمان صاحب داسې وکنځلې چې زه نشم ویلی چې را روان د 100 یا د 200 کالو پورې دا کنځل یا دا تاریخ څوک پټ کړي. دا خو نه پټېدی شي او نه د خلکو نه به هیر شي او نه به ورک شي. موږ به نه یو، نن نسل کاله بعد به د موجوده خلکو کې څوک نه وي، خو د بختي رحمان دغه کنځل دا به بیا هم خلک یادوي، دا به بیا هم خلک اوري. د پښتنو چې کمې میندې خویندې د بختي رحمان وکنځلې او په کم نوي طریقو باندې او په کم ماډرن او په کم جدید الفاظو باندې چې ما په دې خپل ژوند کې داسې قسمه ما تاسو ته ووایي چې داسې جدید او ماډرن کنځل ما نه و کتلی کوم چې بختي رحمان په خپلو الفاظو کې استعمال کړل. اوس بختي رحمان په دې باندې چا مجبوره کړی دی؟ بختي رحمان په دې باندې موږ پښتنو مجبوره کړی دی. بختي رحمان یا لیونی دی یا روغ دی، زه نشم ویلی، دغه تحقیق زما نشته، دا به ډاکټران فیصله کوي. خو ضرور بختي رحمان نه دا کنځل موږ وباسو او موږ له مزه راکوي او هغه له هم خوند ورکوي، هغه له هم دا مزه ورکوي چې بس ما کنځل کولې. هغه خو که موږ نشو ویلی چې روغ دی یا لیونی دی، خو که موږ ته قلار شو نو زما په خیال دی به د کنځلو نه بس کي. خو موږ ته نه قلاریږو او موږ مطلب دا دی چې په زور باندې د بختي رحمان نه کنځل وباسو او خپله مور او خور ټولو پښتنو پې خپل خویندې داسې وکنځلې که نه خپل مورانې او خپلې ښځې چې زه تاسو ته نشم ویلی، تاسو به زما نه زیات اورېدلي، زه یې دومره ډېر نه اورم. خو کله کله د فیسبوک کې مخې له راشي نو زه ډېر زیات حیران شم چې یار دا کوم خلک دلته ناست دی نو لکه دا ځان ته پښتانه وایي او بې وجې بې ګناه لکه په معمولي خبره باندې بختي رحمان ته وایي، کله ورته وایي لکه بختکه او کله ورته وایي بختي رحمان څونه ښکلی نوم دی، کله ورته وایي بختوړیا، کله ورته نور نومونه اخلي که نه. او په دې باندې چې بیا بختي رحمان شروع شي نو ستا ښځه او ستا مور او ستا خور چې څه ټول وله یاد کي او چې دا کوم خلک ورته ناست دی نو هغوی ورته بیا صرف او صرف غوږ یې ښودی، هغه ورته خاندي، بختي رحمان خپل تش کي دا ټول نسب وله یاد کي، هر څه وله وکنځي او په آخره کې مطلب دا دوی ته صرف خاندي، بس دوی ته خولې چینګې کړي. مونږ کې دا شعور د عقل چې دی ستاسو څه سوچ دی یار دې پښتنو ته به چېرته پیغمبر راځي؟ پیغمبرۍ دروازه خو بنده شوې ده، ختم نبوت خو په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې تمام شوی دی. درست بل پیغمبر دنیا ته نشي راتلی، خبره ختمه شوې ده، نبوت دروازه ختمه ده. مونږ کې د عقل او شعور د دې کمی دی چې دا به په کومه طریقه پوره کېږي. زه نشم ویلی چې یاره دا به څنګه راځي. ما خو چېرته نور خلک ونه لیدل چې هغوی خپل مشران داسې سپک کړه لکه دا مونږ چې ځان سپک کړی دی، مونږ چې خپل مشران سپک کړي دي.
مونږ له څونه مزه راکوي د هغې نه خوند اخلو د هغې نه انټرټینمنټ اخلو خیر دی که هغه زما مور یاد دې کړي که نه خیر دی هغه مور چې هغه یا خو قبر کې پرته ده یا چېرته په جانماز ناسته ده یا چېرته هغه مطلب دا دی چې ذکر و اذکار کوي تلاوت کوي هغه خور چې هغه په تا باندې ډېر هغې ډېر حق دی هغه کور کې ناسته ده یا چېرته پردي کور کې ناسته ده او دلته تا په بخت رحمان باندې هر اندام یاد کړه نو دا زمونږ هغه شعور دی زمونږ هغه بدنصیبي ده هغه بدبختي ده چې دې ټوله دنیا حیرانه ده ټوله دنیا حیرانه چې دا پښتانه څه کوي او موږ له خوند راکوي موږ له مزه راکوي پرېږدي دا بخت رحمان لګیایي پرېږدي چې هغه لګیایي نو د هغه خو د خدای بېخو نه باسي هغه خو د هغه ته خو نصیحت نه شو کولی چې هغه به څنګه هوښیارېږي او څنګه به په دې کې عقل راځي روغ دی لیونی دی والله عالم خو دا موږ خو ځان ته روغ وایو که نه یاره زه یم دا بخت رحمان دونه نه دی لیونی څومره چې دا ناس خلک ورته لیونی دی څومره چې دا ناس خلک بېوقوفه دی قمقل دي خره دي خره دي یخرو لکه تاسو کې دونه احساس نشته تاسو کې دونه شرم او حیا نشته چې تاسو به د بخت رحمان باندې خپل خویندې میندې په دې طریقه باندې وکنځلي چې داسې کنځل خو نه چا کړي دي نه به یې څوک وکړي را روان وخت کې به د بخت رحمان دا ریکارډ هېڅوک مات نه کړي کم کنځل چې بخت رحمان وکړه او بې وجې بې ګناه یې وکړه بې وجې بې ګناه په یو اواز باندې که موږ ته خلار شو زما په خیال نو دی به د دې کنځلو نه بس کړي او مشر سړی دی په مخ باندې سپینه ګیره ده سپینه ګیرې نه الله پاک وایي ما له حیا راځي او هغه حیا خو تاسو ټولو په رودني له وکړه نو زه خو ډېر زیات حیران شوم او زه په دې باندې نور بحث څه وکړم خو عقل شعور او فکر د دې انتهایی کمی دی د پښتنو کې ډېر زیات کمی دی او بیا خاص کر دا کم خلک چې دا ټیک ټاک کوي او یا فیسبوک د فالوینګ دپاره خپل ځان د فیمس کولو دپاره ځان د مشهور کولو دپاره او یا د یو 2-3 روپو ګټلو دپاره چې په دې باندې ماته ارنینګ وشي ماته پې خلک سره ولیږي نو د پیسو د ګټلو دپاره خپله مور چې د هغې هر اندام مه یادوه په سوشل میډیا باندې د شهرت دپاره او د چند پیسو دپاره خپله خور مه یادوه ټوله دنیا ته یې مه یادوه په دې طریقه باندې پښتنو پیسې نه دي ګټلي زمونږ تاریخ خو دا نه دی مونږ ته خو بدقسمتي هم دا ده که نه په دې اخره کې خولې له میراله بدقسمتي هم دا ده چې مونږ ته زمونږ تاریخ غلط ښودل دی مونږ ته مطلب دا دی د پښتنو هغه روایات غلط ښودل دي مونږ ته زمونږ کلتور دا دی وایي دا رباب دی او منګی دی دا زمونږ کلتور دی خدای دې ستاسو بیخو نه باسي د پښتنو په کلتور کې چا رباب راوستی دی د پښتنو په کلتور کې چا منګی راوستی دی بهرحال اغزان له موضوع ده خو خدای پاک دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي او خدای دې زمونږ اصل شعور او اصل عقل نصیب کړي ډېر زیات کمی دی خو زه نه پوهېږم چې دا کمی به پوره کېږي څنګه پښتانه به هوښیارېږي څنګه عقل به کله راځي شعور به کله راځي پوهه به کله راځي په موږ کې به مطلب دا دی چې د عقل چې کوم کمی دی دا به څنګه پوره کېږي نو زما عقل خپل هم دلته کار نه کوي دې نه پخوا چې دا به څنګه پوره کېږي زما دې ځای نه پخوا زما هم عقل کار نه کوي خو په هر حال زړه مې ډېر زیات خفه دی چې دا کله د فیسبوک باندې د بخت رحمان د ویډیوګانې وینم نو هغه سپین ږیری دی مشر دی او هغه دې حد ته رسول په دې حد باندې مجبوره کول چې هغه بیا کنځل کوي او تاسو د هغه کنځلو ته خوشحالېږئ خاندئ ورته نو دا د فخر خبره نه ده دا د خفګان او د ژړا خبره ده چې سپین ږیری هغه موږ دې حد ته رسولی دی چې د هغه نه موږ یو مشین جوړ کړی دی د کنځلو او هغه موږ چابي وله ورکوو یا هغه موږ دې حد ته تیاروو چې هغه بیا لګیا شي بس لګیایي موږ ورته غوږ ږدو نو دا زمونږ او ستاسو د لاس دا چل کېږي الله دې وکړي چې د دې نه موږ توبهګار شو او خدای پاک دې زمونږ د ټولو اصلاح نصیب کړي ډېره مننه ډېره شکریه